مرګ یو تریخ حقیقت ته انکار ترې نشي کېدی، ولې د څه خلکو مرګ داسې وي چې د هغه هېرول نه صرف د مرحوم د کورنۍ او کلي بلکې د ټولې علاقې دپاره ډېر ګران وي. د خدای بخښلي حاجي شمس الاسلام سماجي خدمات هر چاته ښکاره دي او دغه وجه ده چې نن د هغه په مرګ د هر مکتبې فکر خلک غمجن دي. د مرحوم د مرګ په درېیمه ورځ د مولانا جمال الدین صاحب بشمول ګڼ شمېر خلک د هغه په کردار او خدماتو ډېرو تفصیلي خبرې وکړي او د مرحوم د مغفرت دپاره یې خصوصي دعاګانې وغوښتې. یاد دي چې مرحوم د مولانا محمد شیرین صاحب رحیم الله ایډوکیټ او ریټایر ASI محمد نبی خان رور او د کلیم الله احسان الله او ثناء الله ترا د اقبال ایډوکیټ او ممتاز حسین والد صاحب وو. په دې موقع رحیم الله ایډوکیټ او د غرونو د راغلو میلمنو په سوشل میډیا د تعزیت کوونکو شکریا ادا کړه او د هغو دپاره دعاګانې وکړې. نن چې د هغه په مرګ دا دومره خلک وینم نو دا شعر راته رایاد شي چې دا څوک ده چې کټ له دومره ډېرې اوږې راغلې، دا څوک ده چې هر څوک یې جنازه اخلي او جاړي. الله تعالی دې د مرحوم مغفرت نصیب کړي او الله دې درجات بلند کړي. آمین. कल को क्या होगा वक्त का क्या पता, खाली दामन नहीं हमको जाना वहाँ, खाली दामन नहीं हमको जाना वहाँ.